موږ سوچ وکړو کوشش وکړو هغه جذبې موږ کې شته که نشته هغه خیرخواهي زموږ د یو بل سره شته که نشته هغه ورورولۍ زموږ د یو بل سره شته که نشته چې هغوی خپل مال هر څه په رور لګول خپل هر څه رور سره نیمول او کم رور دا بای دا راوړی نه چې د مکې نه تللی دی او مدینه کې آباد شوی دی دا زما رور دی نن موږ وګورو خپل د پلار راوړی رور سره موږ څنګه چلیږو هغه پسې ټوپک راخلو هغه په ډزولو هغه ولو هغه ته نقصان رسو بیا نور خو لرې خبره ده دا موږ کوم طرف ته روان یو کوم طرف ته ځو آخرت له غم پکار دی یو درد پکار دی د مدینې خلکو ولې کامیاب دي ولې خوشحالي راله هغې خدمت هر څه قربان کړو هغه جذبې الله زموږ نه غواړي چې تاسو به دغه شان ورورولۍ قیموئ د یو بل احترام به کوئ یو بل ته به نقصان نه رسوئ رسول الله مبارک چې څنګه ورسېدو نو چې څنګه په مسجد قبا کې وي لومبې به جومات جوړو نو چې څنګه مدینې منورې ته ورسېدو او د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کره دیره شو هغه یې خدمت کو صحابه ولا هم راتلل وی موږ له لومبې جومات پکار نو د ده د کور سر خوا کې یو ډاګ او یو درمنو نو په هغې کې به دې انصارو د مدینې خلکو چې دنو کجورې نور ته اچولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل دا ځای د چا دی چې معلومات یې وکړل د یو دو یتیمانانو ځای و یو سهل او بل سهیل نو ترې وې زه دا ځای زه فري جومات نه ورکوم دې یتیمانانو له به زه خپله حصه کې حصه ورکمه پیغمبر علیه السلام وی نه فري نه اخلو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل ابوبکر قیمت ورکړه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه 10 دینار د سرو زرو دا مسجد نبوي ځمکه یې واغستله او هغه یتیمانانو ته پیسې ورکړې او بیا ولګېدل په دې کې کجورې وې بوټي و پکې هغه یې ترې ووال او د مشرکینو قبرونه پکې هم وو هغه یې ترې راوباسل او دا کجورې چاپېره بونډرېوالې کېښودلې په هغه وخت کې خو آبادۍ نه وې نو صحابه لاړل او دا کوتکاڼي چې ورته وایي دا کنکریټ واړه واړه کاڼي دا ټول یې راوړل او په هغه ځای کې خواره کړل ځکه چې باران به شو نو بیا به پکې خټې وي نو دا د رسول الله مبارک جومات ډېرې ورځې همدغه شانتې جومات و صحابه به راتلل او په دغه کوتکاڼو د پاسه به چې دونه مونځ کو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به پې هم مونځ کو سرخ پس رسول الله مبارک ولګېدو د پاسه یې پې سفر جوړ او چاپېره دیوالونه دا د کچو خښتو نو چې د پاسه یې پې سفر جوړ کړه اکثر موږ وایو چې باران به شو جومات به راسسېدو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مسجد تعمیر شروع د حضرت عمر حضرت بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې نه وروسته یې بیا چې دنه څه وکړل لیوې والا ورکړه او خټه یې پې ولګوله چې باران کته نه راځي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم دغه شانتې ساده جومات د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم ساده و لږ لږ ځایونه دا چې دونه رسول الله مبارک د دې نه مخکې هم اغوستي دي یو پیره رسول الله مبارک وفرمیل د دې سره خوا کې یو باغ و وایي څوک وایي چې دا باغ دې جومات له واخلي او زه وله د جنت ذمهداري ورکړمه عثمان رضی الله تعالی عنہ لاړ او په 10,000 دیناره باندې هغه ځای واغست رسول الله مبارک دا مې د جومات نه واغست چې کله د عثمان رضی الله تعالی عنہ دور راغی نو عثمان ذی النورین ولګېدو او د جومات چې دی نو څه وکړل په هغې کې ډېر تعمیراتي کارونه وکړل ښایسته یې کړو قالینونه یې وله راوړلو او ښکلې ګټې او کاڼي چې دی نو په برمانه لرګی راوړو او دغه رنګ یې د هر ځای نورو ملکونو نه یې وله په هاتیانو په اسانو باندې کاڼي راوړل او په جومات کې ولګول نو اکثر خلک صحابه کرام په دې خفه شو چې رسول الله مبارک نو نوی کړی ابوبکر صدیق نو نوی کړی او عمر رضی الله تعالی عنہ نو نوی کړی نو عثمان تا ولې داسې وکړل د جومات نقشه دې چې دونه بدله کړله دومره کار دې پکې وکړو نو خلکو خبرې شروع کړلې عثمان رضی الله تعالی عنہ په منبر کېناستې د وی خلکو ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي دي وی څوک چې په جومات کې د یو مرغۍ د جالې عمره ځای جوړ کړي الله به جنت ورکوي وی ما کو جومات اوس نوی کړی دی ښایسته کړی مې دی نو د هغې وجه دا وه چې خلک ما پسې خبرې کوي وایي د هغې مین وجه دا وه چې کوم وخت کې د رسول جومات زمونږ کچو نو زمونږ کورونه هم کچو
زمونږ آبادی هم کچه وي، نو که جومات کچه نو خیر دی. نو اوس زمونږ آبادی پخې دي او د جومات زمونږ کچه وي او د بهر نه میلمانه راځي دلته کې، نو هغوی به وایي چې جومات ته وګوره کور ته وګوره. او یا بله خبره وی واورئ، وي تاسو خو وایئ چې عثمان رضی الله تعالی عنه د بیت المال پیسې ولګولې. یاد کوئ، یاد ساتئ او پام کوئ، ما د بیت المال پیسې نه دي لګولې، ما خپلې ذاتي پیسې په مسجد باندې ولګولې. نو صحابه کرام داسې خلک. بیا د مسجد نبوي څومره فضایل دي. رسول الله مبارک فرمایي، یو روایت کې راځي، چا چې په مسجد نبوي کې مونځ وکړله 1000 نیکۍ دي، او بل روایت کې راځي 50,000 نیکۍ دي. اوس سوچ وکړو، ځمکه ابوبکر صدیق اغستې ده، عثمان رضی الله تعالی عنه اغستې ده، نورو صحابه کرامو ورکړې ده او کارونه یې پکې کړي دي. در روز در قیامته پورې به مسجد نبوي آباد وي او الله به ثوابونه هغې خلکو له وررسوي چا چې پکې حصه اچوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته رالل، چاپېره چونکې یهود پاتې کېدل او یهودو خپلو کې مشوره وکړله او راجمع شو چې راځئ ورشو چې دی څه وایي، څه ترتیب دی، خبرې یې واورو. نو دوی په خپلو کې راجمع شول او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجلس ته رالل. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه خبرې واورېدلې، د الله کلام یې واورېدو. ډېرو یهودو په رسول الله مبارک باندې ایمان راوړ. یو یهودي دی او هغه راغی رسول الله مبارک سوره یوسف لوستلو، نو دی ورته وایي چې کله ختم کوي سوره یوسف یې واورېده او قرآن یې واورېده، وایي دا یوسف څوک و؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي یوسف زما ورور و، هغه هم پیغمبر و، زه هم پیغمبر ومه. وایي د یوسف د حالات درته چا ووایي؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي د یوسف حالات راته الله وویلو. دې خلکو دې مکې مشرکینو ته دې یهودو ویلو د پیغمبر علیه السلام د یوسف علیه السلام په باره کې تپوس کوي. نو موږ سوره یوسف کې ویلو چې الله تعالی سوره یوسف نازل کړ او ټوله واقع ورته پوره په پوره باندې وویله. او دې یهودو سوال کړو، وایي دا یعقوب علیه السلام مصر ته څنګه راغلی و؟ نو الله تعالی سوره یوسف نازل کړ، ورته وایي دا دغه شان چل. نو دی خو پس لاړه، خپل قوم یې راوستو، وایي راشي دا پیغمبر ګورې حق پیغمبر دی، دی ګورې دروغ نه وایي. نو یوسف علیه دی چې واپس قوم راغی ورته یې وایي د یوسف حالات زما د قوم ته هم بیان کړه. نو د ده قوم ولګېدو او ایمان یې راوړو. نور یهودو یاسر بن احطب دی د حوی بن احطب ورورو، نو دی ولګېدو، دی د رسول الله مبارک خواته راغی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبرې یې واورېدلې، پیغمبر علیه السلام یې وپېژانده چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی. نو واپس لاړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي یاسره ته ما پېژنې؟ دی ورته وایي رسول الله بلکل دې پېژنم، حق او سچ پیغمبر یې. نو دی واپس لاړه، ورور ته وایي خلکو ته وایي ګوره یاد ساتئ دا پیغمبر چې کوم د مکې نه راغلی دی دی ګوره دروغجن نه دی، دا حق او سچ پیغمبر دی، دا هغه پیغمبر دی د کم پیغمبر په باره کې چې زمونږ په تورات کې پیشنګویي راغلې وه، دا ګوره هغه پیغمبر دی. نو دا حوی بن احطب ورته وایي ګوره غلی شه، پام کوه، که چېرې موږ دې پیغمبر ومنو بیا خو زمونږ نه مشري ځي، بیا به موږ څه کوو؟ نو خپل قوم او خلک یې منع کړل، وایي دا آخر زمانې پیغمبر نه دی، هغه بل دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دی ما داسې پیژني لکه څنګه چې خپل زامن پیژني، یو پلار خپل زامن پیژني بیا دا زما زوی دی. وایي دا یهود ما داسې پیژني چې دا حق او سچ پیغمبر دی، بیا هم ایمان نه راړي. ولې ایمان نه راړي؟ په خپل ضد او عناد کې وو. دې یهودو به وایي څومره انبیا چې راغلي دي بني اسرائیلو کې راغلي دي، دا په موږ کې راغلي دي، او دې پیغمبر زمونږ د خاندان نه منتقل شو، دی بل خوا لاړه، نو نه دی زمونږ پیغمبر نه منو. نو دی ولګېدو. یو بل دی عبدالله ابن سلام، د ده نوم حسین دی، نو دی د یهودیانو عالم و او دی وایي ما ته خو چونکې پته وه کتابونه مې کتلي وو. رسول الله مبارک دی فرمایي وایي زه په اونه کې ناست وم، ما کجورې مې شو کولې، وایي آواز ولګېده چې هغه مکې والا پیغمبر چې کوم آخر زمانې پیغمبر به راځي هغه مدینې منورې ته راغی. ډېر زیات خوشحاله شومه، ډېر زیات خوشحاله شومه. وایي زما ترور وه، نو وایي ما ته وایي چې حسینه دومره خوشحاله شوې چې لکه موسی علیه السلام سره چې میلاو شوي
وایي ما چې د هغه په لیدو به دومره نوم خوشحاله شوي خو دومره خوشحالي ما ته به دې محسوس شوه چې د آخر زمانې پیغمبر مدینې منورې ته راغی. وایي زه ولګېدلم او فوري طور باندې رالم او رسول الله مبارک مې چې څنګه ولیده وایي فوري مې په ده باندې څه وکړل په دې مې ایمان راوړه ایمان مې پرې راوړه. وایي ما ورته وی چې رسول الله مبارکه دا یهود دا ډېر تهمت لګولې والا خلک دي خلکو باندې تهمتونه لګوي د دوی امتحان اخلو زه به لږ پټ شمه تر دوی نه تپوس وکړه زما په باره کې بیا ورته ووایه چې د ایمان راوړو. نو دی وایي زه لږ سایډ ته کېناستېدلم وایي دا یهود ما خواته راله رسول الله مبارک ورته فرمایي وایي دا حسین بن عبدالله رستې نوم عبدالله شو عبدالله بن سلام وایي دی تاسو کې څنګه سړی دی نو دا یهود ورته فرمایي وایي دی موږ کې ډېر ښه سړی دی د ده پلار هم ښه سړی و. د پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي خو چېرې عبدالله ابن سلام ایمان راوړي نو بیا د دې په جواب کې وایي الله دې ته دې وساتي ایمان چېرته راوړي هغه داسې نشي کولی خو زموږ عالم دی مشر عالم دی هغه ایمان نشي راوړی دی وایي نه که چېرې راوړي نو بیا وایي نشي راوړی. نو دی د کوټې نه رابهر شو ورته وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. نو دا یهود एकदम الټه شو وایي د دی هم بد سړی دی او د ده پلار هم بد سړی و. دی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي تا ته ما نه وی چې دا یهود ډېر بدګمانه خلک دی دوی په ما کوم تهمت ولګو. نو صحابه کرام د مدینې خلک هم چې د اسلام کې داخلیږي او دغه رنګ یهود هم د رسول الله مبارک سره ورو ورو په اسلام کې داخل شول چونکې د مکې مکرمې نه رسول الله مبارک هجرت کړی و. د صحابه هم هجرت وکړه او صحابه سره څه کور پاتې شو پټې پاتې شو دکان پاتې شو کاروبار پاتې شو هر څه په مکه کې پاتې شول. نو چې مدینې منورې ته رالل نو هېڅ هم نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولګېده د دوی په منځ کې ورورولي قایمه کړله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به یو مهاجر صحابي ودرو دا د چا ورور دی د یو صحابي به پاسېدو دا زما ورور او بیا داسې د خولې ورورولي نه وه داسې ورورولي والا په منځ کې قایمه کړه چې دا یو به مړ شو نو د بل به د میراث وړو چې یو ورور به د ده مړ شي یو مهاجر به مړ شي مکې والا نو د ده ځمکه د ده هر څه به مدینې والا ته پاتې کېدله او که مدینې والا به مړ شو نو د ده رور چې کوم رسول الله جوړ کړی و نو هغه ځمکه کې به د هغه حصه وه. نو رسول الله مبارک ولګېد د صحابو وروروالی په منځ کې قایم یې کړی وی پلان کې ته د ده رورې ته د ده رورې ته د ده رورې ولې چې صحابو سره لږ هیلف وکړي د دې خو څه شته نه کورونه یې نشته د صحابو داسې قربانۍ ورکړې د مدینې خلکو. هر صحابي ورته فرمایي وایي ته زما ورور شوي زما 2 کوره دي یو کور زما یو ستا راځه 2 پټي مې دي یو پټی ستا یو زما 2 مې دکان دي یو دکان ستا یو زما. او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د عباده رضی الله تعالی عنه ورور شو دی ورته فرمایي ناشنا انسان حیران شي کوم ورورولي وه د دې ورته فرمایي عبدالرحمن وایي زما 2 ښځې 2 مې ښځې دي وایي ته راشه وایي ته پې ګوته کښېږده وایي چې دا زما خوښه ده او زه به ولګم دې له به طلاق ورکړم او عدت به تېر کړي او ته به ورسره نکاح وکړي دا دې ته ورورولي وایي دا نه سبا له به خلک وایي چې دا یوې خوښه نه وه نو هغه یې پرېښودله وایي نه چې ستا کومه خوښه شه زه هغې له طلاق ورکوم ته زما رور یې رسول الله زما رور کړی نو بس دا یو درته پرېږدمه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي بارک الله فی مالک و زوجک الله دې ستا په مال او په ښځو کې برکت واچوي ما ته د بازار لار ښیه زه تجارت کوم ما ته چل راځي نو بازار یې ورته وښوئ دا د تجارت کوله دی بهر ووتېدو تجارت یې شروع کړو الله ډېره ګټه ورکړه په لږ وخت کې الله ډېر څه ورکړل د ټولو نه مالداره صحابي او عثمان رضی الله تعالی عنهم او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهم الله ډېر مال ورکړ څومره مال یې ورکړ چې کله دی وفات شو الله والا 4 ښځې ورکړې 4 بیبیانې وي مال یې دومره الله ورکړی والا چې دا یوه بیبي پکې وایي زه په ګډو بیزو او غواګانو کې او په سرو زرو کې په ځمکو کې هېڅ شي کې څه نه غواړم مال صرف چې په نغدو کې څه کېږي زما څه کېږي په نغدو کې راکړه نورو کې څه نه غواړم وایي سالو چې کله د خاوند بچی وي نو د میندو ته 8مه حصه میلاویږي نو چې 4 ښځې شي نو بیا به 32 حصې جوړیږي
نو دې ته چې 22مه حصه دې څلورمې ښځې ته میلاو شوه 80,000 دینار ورته میلاو شو 80,000 دینار. الله دومره مال ورکوله او دا ټول مال به په رسول الله باندې لګو او صحابه ولګېدل. داسې ورورولۍ قایمې کړې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په منځ کې چې کله مکه فتح شوله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چونکې د مکې خلک نوي مسلمان شوي وو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولا مالونه ډېر ورکړل چاله ګړې ورکړي چاله بیزې ورکړلې چاله سره زر ورکړل چاله څه ورکړل د مدینې خلکو له څه ورنکړه ډېر. د انصار نوجوانان لږ خفه شو لکې دا خبرې ځان سره شروع کړو ګوره دا خپل خلک وکړه دی د مکې خلکو نه یې ډېر ورکړل موږ له اړو سره نه کړل دا خبرې دی یو بل سره کورې رسول الله مبارک ته پته ولګېدله ټول خلک راجمع کړه انصار یې راجمع کړه او ځان ته کېنول ویې انصارو پیغمبر علیه السلام وایي ما کو مکې والاو له ډېر ورکړي دي وي د هغې یو وجه وه وجه دا وه وایي ما دا نوي مسلمان شوي دي نو چې د اسلام سره یې زړه ولګي هسې نه چې موږ مدینې ته واپس لاړ شو دی بیا دلته کې چې دنه بغاوت شروع کړي وایي ما ولر ځکه ډېر څه ورکړل وایي انصارو تاسو په دې خوشحاله نه چې دا مکې والا کور ته ځي دی ځان سره ګړي او بیزې بوځي او تاسو چې کور ته ځئ تاسو ځان سره رسول الله بوځئ په دې نه خوشحاله انصارو مشرانو وی رسول الله موږ څه نه دي ویلي دوی ژړل موږ څه نه دي ویلي دا به دې هلکانو څه ویلي موږ نه ته خوښې چې موږ ځان سره تا بوځو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي انصارو ټول خلک به ډېرېږي او تاسو به کمیږي او تاسو به کم ځای میلاویږئ وایي تاسو به ما زه په حوض کوثر میلاویږي زه به ستاسو هلته انتظار کوم د دې نه بل کومه منقبتو د انصارو الله ولا کومه مقام ورکړو د مدینې خلکو کم خدمت د صحابه وکړه چې مهاجرین لاړل هلته کې خپل مالونه پرې ولګول خپل ځایونه یې ورته پرېښودل او چې کله یو ځای کې مکه فتح شوله نو پیغمبر علیه السلام وی راشي چې ځمکې دله درکړم انصارو ته مهاجرینو ته مهاجرینو وی نه موږ له رسول الله دی راکړي دي نو به دی له ورکړه پیغمبر علیه السلام وی زه داسې به وکړو تاسو سره چې د دی کمې ځمکې دي هغه هغوی ته واپس کړي تاسو له به زه نورې درکړم او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله مسجد جوړ کړ نو د مسجد نبوي مخې ته صفه به یې ورته وي صحابه به هلته کېناستو د رسول الله مبارک حدیث به زده کول ورځې به یې څه کول هغه به یادول او ماښام به چې رسول الله مبارک راغی بیا به ورته کېناستل حدیث به د رسول الله نه یادول صرف دې ته ځان فارغ کړو چې بس رسول الله مبارک څه وایي چې موږ یې یاد کړو موږ یې خلکو ته ووایو مخکې یې شعر کړو صرف دغه دپاره بس صحابه کرامو ځان فارغ کړو علن کې د دنیا کارونه یې کولی شو او چونکې د انصار د مدینې خلکو خو خپل کورونه وو د هغوی به چې جومات کې ناست وو چې څه به یې واورېدله مجلس به ختم شي به خپلو کورونو ته لاړل نو د مکې خلکو خو خپل کورونه هم نو نو دا صحابه کرامو کله به اویا شو کله به د 300 پورې صحابه به دا په صفه کې ناستو دا مسجد نبوي کې دننه یو ځای و او دوی به د رسول الله حدیث زده کول او پیغمبر ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي دومره به سختي وه دومره به تکلیف و چې روټۍ به نه وه وایي انصارو به چېرته کجورې یو غونچک راوړه نو ځونډې به یې کړه وایي موږ به په وږي شولې موږ به لښته راواغېستل وایي یو ټس به مو ورکړ یو کجوره به راپرېوته یو کجوره دوه به مو وخوړل وایي بیا به لاړو خپل سبق ته به کېناستېدو او فرمایي وایي یو پیره ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي یو مجلس کې ناست دی نو په یو رومیال یې پوزه صفا کړله یو قیمتي رومیالو نو بیا یې وجړل خلکو ورته ابو هریره ولې جاړې وایي یو وخت داسې و چې زه به په صفه کې ناست وم د اصحاب صفه کې د رسول الله حدیث به مې زده کول وایي دومره ډوډۍ به نه وه چې موږ خوړلی وې په لوږه به ناست وو وایي ابو هریره به د رسول الله د منبر او د محراب د لاندې الټه پروت و د لوږې د لاسه وایي خلکو به لتې راکولې چې ابو هریره لیونی دی والله کو لیونی ومه خو ډوډۍ به مې نه وه خوړلې خوراک به مې نه و کړی وایي مجال به مې نه و چې پاسېدلی وي او یو پیره وایي مسجد کې دی ناست دی د صحابو چې مونځ وکړو نو انصار خو به خپلو کورونو ته تلل پیغمبر علیه الصلاة والسلام به تقسیمول هم صحابه کرام یو صحابي ته به وې ځان سره ته څو بوځې هغه به یې زه دوه بوځم زه ته زموږ سره راځه ته لکه دوی سره ورشه عباده رضی الله تعالی عنه فرمایي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي الله دې په هغه رحمتونه ولیږي هر ټیم به اویا طلبا ځان سره بوتللو په هغې به ډوډۍ خوړله
وایي زه ډېر زیات اوږې شوی ومه وایي د دروازه کې دا خلک چې ډېر اوځي نو هلته ودرېدم وایي ما چې دا خلک به راباندې خفه شي ته څوک به مې ډوډۍ له بوځي نو وایي خلکو غږ ونه کړ وایي بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه روان وایي زه سره لاړم وایي ما چې دا مسله راته ووایه وایي هغه مسله ما نه د هغه نه ښه راتله ځکه زما کار ده او زه به ناست وم دې ته وایي ما که زما حالت ته وکتل ډوډۍ راباندې وخوروله هغې که روم څه نه و چې زه یې بوتلی وې ورپسې عمر رضی الله تعالی عنه راغی وایي زه ورپاڅېدم وایي ما چې دا مسله راته ووایه وایي هغه رانه ښه راتله وایي هغه که روم سوونه چې زه یې بوتلی وې زه یې مېلمه کړی وې وایي رسول الله مبارک اخرې د مسجد نه وته وایي ما ته چې وکتل ما ته چې ابو هریره پوه شه راباندې چې دی وږی دی خراب دی وایي ما ته وایي چې راځه راپسې وایي زه د رسول الله مبارک پسې روان شوم وایي کور ته لاړو وایي بیبي ته وایي چې خوراک څه شته وایي بیبي ورته وایي چې رسول الله څه شته خو نه خو یو ګاونډی تا له پی رالېږلي دي کنډولي کې دهکه دي بس نو ما ته وایي ابو هریره ورشه وایي سپۍ والا ته وایه چې راشئ ټول وایي زړه مې ډېر زیات ګیلمن شه په دې زړه کې او خفه شوم وایي ما رسول الله وږې زه یم او یو کنډولې پی دي نو دا به زه څکم که دا به د اویا کسان څکي او بیا دا هم راته پته وه چې رسول الله مبارک په چا خدمت کوي نو هغه له خیري ورکوي وایي زه په لړزانو کې خفم یم خو ولاړم د رسول الله مبارک حکم و هغې ته مې وایي چې راځئ رسول الله مبارک تاسو نن میلمانه کړي وي اویا طلباو وایي هغه ټول رالل او د رسول الله مبارک کور ته رالل وایي ما ته وایي ابو هریره دی باندې پی اوس کوه وایي زه یو صحابي له کنډولې وړم یو صحابي له کنډولې وړم که کنډولې د کمیږي نه او آخر کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما ته وایي وایي ابو هریره ته وسکه چې ټول ختم شو وایي ما وسکل وایي بیا راته وایي چې نور وسکه وایي نور مې هم وسکل بیا راته وایي چې نور وسکه وایي ما یا رسول الله نور راکې نه راځي بس برابر شو به وایي هغې نه پس پیغمبر علیه السلام ولګېده او آخرې پای هغه یې وسکل صحابه دا د صحابو د لومبنۍ مدرسې هغه ترتیب و دا نن چې موږ او تاسو وینو د مدرسو ترتیب چې صحابه دی به سبق زده کوو که چېرې هغې وي چې موږ هم مزدوري کوو موږ هم پټي ته کار لځو موږ هم مزدورۍ لځو زه رسول الله نه دا حدیث به چا زده کول او یا که د نن زمانې طلبا ووایي چې موږ هم پیسې ګټولې ځوانان خو ټول ځوانان دي علما خو ټول ځوانان دي پیسې ګټلی شي کار کولی شي خو هغې ځان فارغ کړي صرف د دې دپاره چې د رسول الله حدیث زده کړو او خلکو ته بیان کړو او څنګه چې د مدینې انصارو خپل مال دا په دغه صفو والو باندې لګو دی له به ډوډۍ ورکوله د نن زمانې ترتیب چې دا مدرسې ته کم خلک خپل صدقات او خیرات ورکوي دا د هغه صفو د انصارو هغه یاد تازه کوي نن موږ او تاسو وګورو اکثر بعضې ټایم زه خبرې انسان اوري چاپېره ګرځي د چې چېرته ورشئ نو اکثر خلک په میلمه تنګ وي دا څه غم دی او میلمه خو څه کې چې اکثر خلک میلو شي ما سره استاد جي یاره خو داسې غونته کې مولا دې وکتېده چې روټۍ له کور ته ځي نو هغه به ښه وي انسان حیران شي که تا مثال که په یو میاشت کې ستا روټۍ وخوړه ستا رزق خو به کم نه شي دا خو ته د دین خادم له ورکې نو هغه څه وایي نه د طلباو په روټۍ تنګ وي او د علماو په روټۍ باندې تنګ وي بیا دا د صوفي والو یاد تازه کوي که چېرې دی دین پرېږدي علما دین پرېږدي طلبا دین پرېږدي یاره زه هم پیسې ګټم مال هم پکار دي مال هم هر څه پکار دي د دین به ښایي څوک زده کوي به څوک دا خو الله رب العزت دی له سینې کولو کړي دي چې هغې له زړه په دې مطمئن کړی دی که دنیا کې لږ وي خیر دی د ټولو نه به یې ښه خوري یاد ساته څوک چې د دین خدمت کوي د ټولو نه به یې ښه خوري خو آخر کې به الله ډېر څه ورکوي نو کوشش به کوو د مدینې انصارو د هغه خلکو دا قربانۍ چې موږ ګورو د یو بل باندې خپل مالونه ولګول هر څه یې ورسره نیم کړو آیا موږ سوچ وکړو کوشش وکړو هغه جذبې موږ کې شته که نشته هغه خیرخواهي زموږ د یو بل سره شته که نشته هغه ورورولۍ زموږ د یو بل سره شته که نشته چې هغې خپل مال هر څه په رور لګول خپل هر څه رور سره نیمول او کم رور دا باید دا راوړی نه چې د مکې نه تللی دی او مدینه کې آباد شوی دی دا زما رور دی نن موږ وګورو خپل د پلار راوړی رور سره موږ څنګه چلیږو هغه پسې ټوپک راخلو هغه په ډزولو هغه ولو هغه ته نقصان رسو بیا نور خو لرې خبره ده موږ کوم طرف ته روان یو کوم طرف ته ځو آخرت له غم پکار دی یو درد پکار دی د مدینې خلکو ولې کامیاب دي ولې خوشحالي راله هغې خدمتو هر څه قربان کړو هغه جذبې الله زموږ نه غواړي
چې تاسو به دغه شان ورورولۍ قایموئ، د یو بل احترام به کوئ، یو بل ته به نقصان نه رسوئ، د هر قسمه ګناه نه به ځان ساتئ، نو الله به دنیا او آخرت تاسو له ښایسته کوي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر